बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी चैप्टर दे चैप्टर नंबर 6 दे नो पर दे चैप्टर के नन मंगा एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन बिजनेस रिसर्च के डेर इम्पोर्टेंट दे चे द रिसर्च प्रोसेस 6 मंगा वायु चे 6 concept شپږم concept دی یا شپږم process دی چې د دې نه وړاندې مونږ ذکر کړی و د ریسرچ process کې. نو د ریسرچ process چې کوم دی اولنی سټپ چې دی هغې ته مونږ وایو observation of broad area right یا بعضې خلک ورته وایي چې introduction of your topic د خپل ټاپک انټروډکشن کول چې په کوم باندې in which you are studying in which you are researching ته چې په کوم ټاپک باندې ریسرچ کې هغه څه کړي هغې انټروډکشن وکړي یا observation د هغې وکړي خپل پرابلم observe کړي رایټ. نو دې ته دا فرست سټپ دی دې کې. بیا دویم سټپ چې دې کې و هغه literature review وا. نو literature review څه ته ویلی شي؟ literature review کوم یو ټاپک چې تا سلیکټ کړی دی a topic which you have selected for the research so before په دغه ټاپک باندې بل کوم داسې ریسرچر انفارمیشن کلیکټ کړی وي یا په دې باندې ریسرچ لیکلی وي یا په دې باندې یو آرټیکل لیکلی وي یا په دې باندې یو کتاب لیکلی وي نیوز پیپر کې چې آلریډي په دې ټاپک چې ته پې ریسرچ کې په دې باندې څه شی کار ډن شوی او د هغې نه ته اسسټ کول غواړي خپل ځان ته پوهوې د هغې نه ته بیا ډیټا کلیکټ کوي رایټ ته به هغې نه انفارمیشن اخلي د خپل ټاپک چې کوم تا سلیکټ کړی دی یا مونږ سلیکټ کړی یا مونږ سلیکټ کړی دی چې په هغې باندې ریسرچ کوو. نو لیټریچر ریویو سابقه یا د وړاندې چې کوم موضوع تا سره کړی په دې باندې څه شوي په دې باندې ریسرچ شوی او هغه ته بیا مطالعه کوي رایټ. نو حتما همدغسې کېږي چې سړی ورته څه ووایي زه چې انفارمیشن یو موضوع باره کې کلیکټ کوم یا غواړم چې د دې انفارمیشنز واخلم نو ما ته پکار دی چې هم د دې ریلیټډ کوم بکس دي یا د دې کوم ریلیټډ ټاپکس دي یا کوم د دې ریلیټډ ریسرچ دي هغه څه کړم هغه سټډي کړم او د هغې نه څه واخلم هغې نه انفارمیشن واخلم. نو دا مونږ سره دویم د ریسرچ پروسس سټپ و. بیا دریم چې کوم مونږ سره و دا انټروډکشن او پرابلم انټروډکشن مونږ چې کوم پرابلم دی هغه به څه کوو انټروډیوس کوو. نو پرابلم ډیفینیشن یا پرابلم ډیفاین کول د دې څه معنا ده یاد ساتئ تاسو دا ریسرچ پروسس یو ریکیپ یا ریویژن کول غواړم چې مخکې مونږ کوم ویلی دي نو هغه دریم په ریسرچ پروسس کې یا په ریسرچ کولو کې دریمه موضوع چې دا هغه مونږ پرابلم آیډنټیفیکیشن کوو. نو پرابلم آیډنټیفیکیشن معنا دا ده چې د څه وجه یا څه پرابلم دی چې تا دا ټاپک سلیکټ کړی دی کوم پرابلم دپاره ته یو رای حل پیدا کوي یا ته هغې دپاره انفارمیشن او نالج انکریز کول غواړي د خلکو یا د دې ته کنټرول او مخنیوی کول غواړي نو اوبیسلی څه خو به هدف وي یو پرابلم راغلی دی سپوز زه ریسرچ کوم چې افغانستان کې د الیټریسي ریټ چې دی دا ډیره زیاته ده په های لیول د دې کچه چې کم ده ډیره زیاته ده نو دا زما د ټاپک دی رایټ. نو الیټریسي ریټ امپیکټ on GDP
نو زه دا ګورم په دې باندې نو د ما پرابلم آیډنټیفیکیشن دا دی چې دا الیټریسي ولې راغلی رایټ زه به اوس دا ګورم پرابلم د ما دا دی چې دا الیټریسي ولې راغلی دا بېسوادي په افغانستان کې ولې راغلی نو په دغه باندې به زه ریسرچ کوم چې آیا دا د چیش د وجې نه راغلی دا د جنگ د وجې نه راغلی دا د خلکو د بېغورۍ د وجې نه راغلی دا د نه امنیت د وجې نه راغلی دا د غریبۍ د وجې نه راغلی دا یا کم داسې ډیکټیټر و چې په هغې په دې باندې دا خلک تعلیم او سواد ته یې پرې نښودل ریزن به لکه موږ فایند کوو نو دریم پروسس چې دی هغه ریسرچ آیډنټیفیکیشن دی څلورم چې کوم موږ ویلو تیوریټیکل نیټورک یا فریم ورک تیوریټیکل فریم ورک دې ته وایي چې کوم ویریبل ته لرې سپوز ما ویلې چې الیټریسي ریټ امپیکټ on GDP یا زه بس چې الیټریسي ریټ امپیکټ on وار باندې په جنگ باندې د دې بېسوادي څه اثر دی نو د ما سره یو جنگ شو او یو بېسوادي شوه دا دوه ویریبل شو او د دې ویریبل ریلیشنشپ ډیولپ کولو ته چې کله موږ ریلیشنشپ ډیولپ کړو رایټ نو دې ته موږ څه شی دې ته موږ وایو دې ته څه شی وایي ریسرچ نیټورک یا ریسرچ ډیزاین ورته موږ ویلی شو بیا څلورم موږ سره چې کوم هایپوتھیسس پنځم هایپوتھیسس ډیولپمنټ کوو چې هغې کې موږ دغه ریلیشنشپ ګورو چې آیا دا کوریلیشن دا دو ویریبل په منځ کې پازیټیو ریلیشنشپ دی نیګیټیو ریلیشنشپ دی دو بیا موږ دا معلومو چې دا ټیسټ کوو سټیټسټیکلی ټول اینډ ټیکنیک په موږ اپلای کوو تاسو ته ما ویلو چې تاسو په انفرنشل سټیټسټیک کې په 5th سیمسټر کې به همدغه ان ډیټیل ټول ویلي نو اوس موږ سره چې کم شپږم د ریسرچ پروسس کم سټپ دی هغې ته موږ وایو ایلیمنټ یا ریسرچ ډیزاین هغې ته وایو نو اصل کې دا ریسرچ ډیزاین څه ته وایي ریسرچ ډیزاین is the decision of researcher to how to collect data and information دا ریسرچ ډیزاین چې کوم دی دا ایکچولی د ریسرچر چې کوم دی یو ډیسیژن اخیستل دی چې how to collect data information about related topic about population and sample collecting sample design اخیستل چې موږ آیا سامپلنګ څنګه وکړو sample design څنګه وکړو دا د موږ سټډي چې کوم دی ډسکرپټیو دا یا موږ چې ورته وایو دا ټول دا په څه کې شامل دا په ریسرچ ډیزاین کې شامل دي نو د موږ موضوع څه شی ده elements of research design یا research design او دا پیج نمبر 116 د سکران په کتاب کې چې کوم دی څه شی دي ډیټیل سره ورکړی شوي دي دغه all material are collected from the Sakaran book page number 116 now elements of research design business research methods this is the subject name and then the next one is the topic which we will inshallah we will discuss this topic in detail so come here element of research design contents what we will study in this study and if we study this the element of research design so we will be able to know very well about these contents suppose introduction so we can introduce the research design then the purpose of the study why we are studying research design yeah this what does it mean the 6th step of research process the research process pagam step kam yade age منګه پیژنو دا هغه پرپس به پیژنو
what is the purpose of studying research design the research design موږ د کوم مقصد د پر وایو دې مقصد پیژندل نو داسې پیژندلو کې دا خبره نه ده چې زه وایم چې داسې دی یا داسې دی خو موږ وایو چې د ما د ریسرچ چې کوم دی دا ایکسپلوریټري ریسرچ دی یا ډسکرپټیو ریسرچ دی یا هایپوتھیسس ټیسټینګ دی رایټ نو موږ ته هغه د ریسرچ نیچر معلومیږي چې ما د ریسرچ چې کوم دی په کم سویه دی یا په کم د دې دا سټډي چې کوم دی څه رقم د سټډي ده خپله سټډي چې کوم دی هم نیچر لري رایټ لکه زه تاسو ته وایم چې یو ایکسپلوریټري یو چې کوم دی ډسکرپټیو ایکسپلور کول ایکسپلوریټري چې کوم دی د ایکسپلور نه وتی دی نو ایکسپلور خو تاسو ته پوهېږئ چې ته ویلی شي یو ایکسپلور کول ایکسټینډ کول یو فردر نالیج یو ټاپک موضوع کې زه تاسو ته ووایم چې دا کووډ 19 کله راغی رایټ نو خلکو سره د دې چې کوم دی یو معلومات چې دا د یو انسان د بل انسان ته چې کوم دی ټرانسفر کیږي رایټ بیا د دې باندې وروسته بیا ریسرچ وشوې او هغه ریسرچ دا ثابته کړله چې دا د انسان نم ټرانسفر کیږي دا د پیسو نم ټرانسفر کیږي دا د کپړې نم ټرانسفر کیږي دا په میټلز باندې یا پلاستیک باندې ولګي یا هغې نم ټرانسفر کیږي حتی دومره ایکسپلور شو دا د دې نالیج چې خلکو ته دا اندازه ولګېده چې دا په یو څیز باندې که پاتې شي نو په میټلز باندې 9 hours چې کوم دی دا پاتې کیږي په داسې چې 24 hours پاتې کیږي داسې نو دا ټول ایکسپلور کړی شو بل چې کوم دی ډسکرپټیو مونږ هغې ته وایو چې مونږ ډسکرایب کوو خپل پرابلم رایټ لکه ډسکرایب کول بیانول مونږ خپل پرابلم ډسکرایب کول غواړو او هایپوتھیسس ټیسټینګ مونږ یو جسټ یو ریلیشنشپ چې کوم دی د مونږ ویریبل چې دی هغه ټیسټینګ کوو او په هغې باندې مونږ اپلای کوو چې آیا دغه دی باندې افیکټډ دی یا افیکټډ نه دی نو دغه مونږ ته د ریسرچ ډیزاین ویلو هدف څه شی دی چې د ما د ریسرچ ډیزاین ایکسپلوریټري ریسرچ دی یا ډسکرپټیو ریسرچ دی یا ټیسټینګ هایپوتھیسس ټیسټینګ دی دویم سټډي سیټینګ چې آیا زه به دا سټډي چې کوم د دې دپاره یو سیټینګ جوړولی چې زه دا په کومه توګه باندې دا سټډي وکړم لکه سپوز تاسو ته ووایم زه وایم چې زه ډیټا کلیکټ کړم نو د ډیټا کلیکټ کولو دپاره ډفرنٹ طریقې دي لکه زه داسې ووایم چې ستاسو د سټډي دا ډسکرپټیو نه ډسکرپټیو دپاره چې کوم دی ته وایې زه انټرویوز کلیکټ کوم رایټ انټرویوانې کوم رایټ انټرویو نه بعد چې کوم دی زه یا په کال فون باندې په ټلیفون باندې زه انټرویو کوم یا چې کوم دی ډایرکټ انټرویوانې زه کوم ګاټ اټ یا چې کوم دی زه د نیوز پیپر نه راخلم یا لایبرري یوز کوم یا ګوګل یوز کوم یا یو بکس یوز کوم یا آرټیکل یوز کوم یا چې کیس سټډیز نه راخلم ریسرچ چې کوم شوي د نو دا ټول نیچر موږ ته ښایي دا به انشاءالله موږ مخکې وایو نو د سټډي سیټینګ موږ دې کې کوو چې زه دا سټډي په کومه میتھډ باندې وکړم دا ډیټا زه په کومه طریقه باندې راواخلم دا سامپلنګ ډیزاین زه سره کوم ته سلیکټ کړم نو ټایپ آف انویسټیګیشن ګوره تاسو ته مې وویل چې دا انویسټیګیشن موږ کوو نو دا ټایپس آف انویسټیګیشن دی انویسټیګیشن ټایپس لري رایټ لکه موږ وایو چې تھرو کویشنیر موږ کولی شو موږ لایبرري نه کولی شو لکه سنو بال په طریقې باندې پوهېږئ دا کرایم ریسرچ د کرایم چې کله کرایم چا کړی او هغه موږ انویسټیګیشن کوو نو سنو بال ورته وایي سنو بال خو پوهېږئ که نه د واورې بال چې کله موږ وړوکی جوړ کړو د غر د سر نه راخوشي کړو که نه نو هغه چې لاندې راځي اوله کې وړوکی سر نه چې شروع کوو چې لاندې راځي ډېر غټ شوی وي که نه نو سنو بال دې ته وایي چې موږ د داسې ایریا نه شروع کوو چې هغلته ډېره وړوکی علم چې لاندې موږ هغې ته رسیږو نو موږ سره ډېر زیات انفارمیشن کلیکټ شوی رایټ نو دې ته سنو بال ویلی شي نو ایکسټینټ آف ریسرچر انټرفیرنس د ایکسټینشن چې موږ دا کم ایکسټینټ پورې زه کولی شم لکه ریسرچ دا خو چې کوم دی یو سمندر دی چې زه کوم په یو موضوع باندې که زه ریسرچ کوم ټول عمر ته زه په هغې باندې ریسرچ کولی شم خو هغه موضوع انفارمیشنز یا د هغې پرابلمز یا د هغې سلوشنز میبي چې زه ونه رسېږم نو ایکسټینټ موږ ایکسټینټ مان دلته ده
چې د دې ریسرچ انټرفیرنس ټایم موږ ته وایو چې په څومره ټایم موږ باید سلیکټ کړو، څومره ټایم باید موږ دې دپاره څه کړو سیټ کړو. او ټمپرل اسپیکټ موږ وایو. نو ټمپرل اسپیکټ باندې موږ اوس انشاءالله څه کړو خبرې کوو. نو دغه موږ سره د شپږم چې ورته موږ وایو پروسس دی د ریسرچ، او بیا په هغې کې د هغې موضوع د ریسرچ ډیزاین. زه غواړم تاسو ته کویک ریوایز کړم. موږ شپږم پروسس آف ریسرچ ډیزاین ریسرچ وایو چې هغه ریسرچ ډیزاین دی. اولنی موږ ویلې موږ څه شی ویلې ابزرویشن یا انټروډکشن آف د ټاپک، رایټ، یا ټاپک انټروډکشن یا کنسپټ انټروډکشن، یا موږ ورته ډېر زیات دا وایو ابزرویشن، رایټ. دویم موږ سره لیټریچر ریویو و، رایټ. دریم موږ سره پرابلم آیډنټیفیکیشن، پرابلم موږ آیډنټیفای کوو، رایټ، چې دغه پرابلم دی دا پرابلم داسې د دې د وجې نه راغلی دی او دا داسې حل کیږي، هغې دپاره سجیشنز ورکول دي. دریم موږ څلورم چې کوم موږ سره و هغه څه شی و، څلورم موږ سره و نیټورک ریسرچ. دې دپاره موږ یو نیټورک جوړو چې هغه تاسو ته مو کوم ویریبلز دی په منځ کې موږ ریلیشنشپ دپاره څه کوو یو نیټورک جوړو. پنځم چې موږ سره کوم و هغه هایپوتھیسس ډیولپمنټ و، هایپوتھیسس ډیولپ کول دي. او شپږم چې کوم دی موږ سره ریسرچ ډیزاین دی. نو په ریسرچ ډیزاین کې دغه موضوعګانې دي چې دا به موږ انشاءالله څه کوو فردر ان ډیټیل وایو. نو اوس موږ سره یونټ آف انالیسز موږ وایو په دې کې هم. نو یونټ آف انالیسز نه بعد مونږه انټروډکشن د دې وایو. نو تاسو ته ما په دې انټروډکشن کې ویلیو چې د ریسرچ ډیزاین څه شی دی، یو ډیسیژن دی د ریسرچر، یو ډیسیژن دی ریسرچر دپاره. نو ریسرچ ډیزاین انټروډکشن شارټلی ما تاسو ته کړی و. نو ما تاسو ته ویل چې ریسرچ دی، دا ریسرچ ډیزاین چې دی دا یو ډیسیژن دی د ریسرچر دپاره، د سامپل ډیزایننګ دپاره یو دی، د ډیټا کلیکشن میتھډ دپاره یو ډیسیژن علی چې آیا زه به دا سپوز زه به وایم چې زه به سامپلنګ څنګه ډیزاین کوم، دا سامپلنګ ډیزاین هم یو پروسس دی، رایټ. یا چې کوم دی ډیټا کلیکشن میتھډ چې زه په کوم میتھډ باندې ډیټا کلیکټ کړم. بیا وایو موږ وایو چې دا ویریبل زما کوم دی دا څنګه میجر کما یا میر کما، او د دې څنګه انالیسز وکما، دا څنګه ټیسټ په دې باندې هایپوتھیسس وکما، او د دې انټیګرل پارت چې کوم دی موږ ډیزاین کوو. نو زه تاسو ته وایم چې دا ما په انټروډکشن کې تاسو ته یاد کړي. اوس دلته راځو چې ایلیمنټس آف ریسرچ ډیزاین کنټینټ کې انټروډکشن موږ وایو. نو انټروډکشن کې وایي ریسرچ ډیزاین مینز ډیسیژن ریګارډینګ د پرپز آف د سټڈی. Decision regarding the purpose of the study. The research چې مونږ کوم کوو یا decision regarding the purpose of the study، چې د دې study څه شي پرپس څه شی دی، د دې هدف څه شی دی، د دې مقصد څه شی دی. لوکیشن آف د study مونږ ته مونږ په دې کې څه کوو د دې باره کې مونږ معلومات اخلو یا یو ډیسیژن کوو چې لوکیشن په کم ایریا کې زه باید د خپل ریسرچ وکړم. ریسرچ خو په ټول دنیا کې نه کیږي، ریسرچ دپاره به یو سپیسیفیک لوکیشن وي، ریسرچ دپاره به یو سپیسیفیک ایریا وي، رایټ. ځکه موږ په ټول افغانستان کې ریسرچ نشو کولی. زه غواړم چې په افغانستان کې ریسرچ وکړم سپوز، نو زما موضوع په افغانستان کې ده، بیا په افغانستان کې به یو سپیسیفیک ایریا اخلم. سپوز ما کابل واغسته، بیا په دې کابل کې، کابل خو ډیر یو غټ ولایت دی، نو د دې دا هم زه نشم کولی. نو بیا په دې کې زه یو داسې ایریا واخلم چې هغه پیوسته وي، ریلیټډ وي د ما د ریسرچ کولو سره، نو هغلته ځان ته هغه سلیکټ کوم.
که ټول کابل نو دا ډېر یو ډیفیکلټ یو ټف ټاسک دی چې زه د ټولو کابل د خلکو نه ډیټا کلیکټ کړم یا چې کوم دی د کابل کې د ما ایریا کابل شي نو خیر د افغانستان په نسبت بیا کابل لږ ایزی دی چې په ټول افغانستان کې یا افغانستان بیا ایزی دی د ټولې نړۍ په نسبت اوس زه وایم چې زه په نور ټوله نړۍ کې زه ریسرچ کول غواړم نو دا یو ډیر یو کمپلیکیټډ نو د دې لپاره ډیسیژن چې مونږه لوکیشن اف د سټډي یا د ټایپ اټ شوډ کنفرم ټو کم ټایپ مونږه وایو ما تاسو ته وایو چې مونږه ایکسپلوریټری ریسرچ دی یا ډسکرپټیو ریسرچ دی نو د دې دا ټایپ چې کوم دی مونږ څه کوو دا کنفرم کول اټ شوډ بی کنفرم دیٹ my research is exploratory research yeah my research is descriptive research the extent to which it is the manipulated and controlled by the researchers no aga extent bande چې په دې باندې څه کیږي manipulate کیږي او کنټرول کیږي right دا د researcher چې کوم څه کوي کنټرول دی یا manipulated دی هغه مونږ دلته څه کوو ډسکرایب کوو هغه مونږ دلته څه کوو ایکسپلین کوو اټس ټایم هاریزون دې معنا ده چې دا ټایم مونږ ته راکول خپل ریسرچ په څومره وخت کې کوي داسې نه چې ته ووایې چې د ما د ریسرچ ټایم نامعلوم دی زه د نامعلومه وخت نه تر نامعلوم وخت پورې ریسرچ کوم نو دا چې کوم دی دې کې باید ذکر شي چې د مونږه ټایم specification of your time right time خپل specific کول او time select کول نو دا موږ څه شي دی and the level which data will be analyzed او هغه level چې پای کې موږ data څه کوو analyze کوو نو دغه د research design څه شي دی مکمل steps دي یا کم elements دي چې ما تاسو ته یاد کړل نو research design elements لري او ریسرچ ډیزاین چې کوم د شپږم سټپ ته د ریسرچ پروسس نو په دې ریسرچ ډیزاین کې څه شي کیږي په ریسرچ ډیزاین کې اول مونږ وایو پرپز اف د سټډي لوکیشن اف د سټډي کنفرمیشن اف د سټډي extent to manipulate and control by the researcher time horizon مونږ وایو level which data is level مونږ دې کې وایو at which data will be analyzed or data analyzation among the KY. Now in addition, in other words, I can also define and we can also take in the meaning of this research designing like this one research design decision regarding sampling design. So this is the decision about the sampling design, sampling design and sample, right? Data collection method چې ډیټا مونږ کلیکټ کوو دا methods دي how variable will be measured and analyzed and to test hypothesis an integral part of research design but will be discussed in the subsequent chapter so in subsequent chapter چې کوم chapter دی په دې کې به مونږ ټول دغه څه کوو subsequent chapter کې به دغه وایو یا ډسکس کوو به چې مونږ څنګه ډیټا کلیکټ کوو یا سامپل ډیزاین به مونږ څنګه اخلو نو سامپل ډیزاین دا سامپل د لپاره هم ډیزاین دی چې په کوم ډیزاین مونږ دا سامپل واخلو رائټ تاسو په دې باندې پوهیږئ مونږ سره سامپل ډیزاین دی یا جنرالي مونږ وایو چې سامپل ډیزاین مونږ کلیکټ کړی دی چې هغې ته وایي رینډملی رائټ یو چې کوم دی سلیکټډ دی نو دغه سامپلنګ ډیزاین مونږ ته ښایي ډیټا کلیکشن میتھډ نو دا ډیټا چې مونږ کوم کلیکټ کوو د دې ډفرنٹ میتھډز دي د دې ډیره څه ورته وایي په دې کې د ډیټا کلیکټ کول ډفرنٹ میتھډز مونږ سره دي چې مونږ کلیکټ کوو مثلا زه تاسو ته ووایم چې په کویشنیر باندې بیا په انټرویو باندې بیا چې کوم دی په ما وې بکس نه articles na the television na the internet na ya the world of manga da se wayu kana mouth of others the yobal the khulina ta khabar auridli
چې هغه سورسز نه لري تا کلیکټ کړي نو مونږ بیا هم وایو چې دا څه شی دی دغه یو انفارمیشن دی چې ما کلیکټ کړی دی یا زه داسې ووایم چې ما د خپل پروفیسر نه اورېدلي وو هغه ما ته ریفرنس نه دی ښودلی نو دغه هم یو نالج دی چې ما زه کلیکټ کوم یا کلیکټ کولی شم یو ریډیونه رایټ په ټلیفون باندې نو دا سامپل یا ډیټا کلیکشن میتھډ دی کې وایو ویریبل میجر کول چې څنګه مونږ ویریبل ټیسټ کولی شو د دې میجر کول دي انالیسس کول دي هایپوتھیسس ټیسټ کول دي او دې باندې چې کوم دی مونږ ټول په دې سب سیکوینس چپټر کې مونږ وایو نو دا د ریسرچ ډیزاین نو ریسرچ ډیزاین چې کوم دی چې ته وایي research design is the decision for the research maker to how to and this he shows the data collection method sampling design method variable testing and measurement hypothesis development دا خې زبردست hypothesis develop کوم د څه به کوم د نام دا ټول په ریسرچ ډیزاین کې راځي نو دا ریسرچ ډیزاین چې دی دا یو ډیسیژن اخیستلو سټیج دی د ریسرچر د پاره چې آیا زه خپل ډیټا څنګه کلیکټ کړم زه دا سامپلینګ ډیزاین څنګه سلیکټ کړم ویریبل څنګه ټیسټ او میجر کړم کم قسم هایپوتھیسس ډیولپ کړم او په کم قسم هایپوتھیسس باندې ټیسټ کړم د خپل ویریبلز رایټ نو دغه ته مونږ ریسرچ ډیزاین ویلی شي اوس ریسرچ ډیزاین کې درې خبرې دي چې یو ته مونږ وایو ماسټر پلان بل ته مونږ فریم ورک فار ایکشن او سپیسیفایز میتھډ اینڈ پروسیجر دغه درې ریسرچ ډیزاین کې مونږ سره څه شی دي ټایپس دي یا مونږ ویلی شو چې انواع دي نو یو ماسټر پلان دی په ماسټر پلان باندې هم خبره کوو فریم ورک فار ایکشن په دې باندې هم خبرې کوو سوري سپیسیفایز میتھډ اینڈ پروسیجر په دې باندې به مونږ تاسو ان شاء الله خبرې کوو نو په ریسرچ ډیزاین کې درې ټایپس دي ماسټر پلان فریم ورک فار ایکشن سپیسیفایز میتھډز اینڈ پروسیجر اوس دغه چپټر پکچر چې مونږ کوم ورکړی دی د دې پکچر هدف دا دی چې مونږ تاسو دا ووایو یا وپېژنو چې مونږ د ریسرچ پروسس کې په کوم ځای کې روان یو کوم ځای کې یو لکه ګورې شپږم موضوع کې چې سپیسیفک ریسرچ ډیزاین دی یا ساینټیفک ریسرچ ډیزاین دی اول دلته تاسو وګورئ په دې کې د ریسرچ پروسس برې پاسې لیکلي دي په ټاپ باندې فیګر 6.1 د ریسرچ پروسس So this is the complete research process. دا پکچر چې موږ ورکړی دینا دا موږ ته دا پکچر میسج راکوي چې دا ټول په ریسرچ پروسس کې دا کنسپټ انکلوډډ دي دا ټاپک پکې موجود دي په ریسرچ ډیزاین په ریسرچ پروسس کې نو اولنې موږ څه لیکلي دي هر یو نمبر په تھرو باندې دا مونږ ته کلیر کړی دی او دا مونږ ته آئیډینټیفای کړی دی چې فرست کم یو دی په دې ریسرچ پروسس کې سیکنډ سټیپ کم یو دی څلورم سټیپ پنځم سټیپ ټول سټیپ یې مونږ ته ودلی نو فرست سټیپ مونږ سره دی observation broad area of research interested identification right dear نو مونږ آئیډینټیفاید دلته لیکلی یا آئیډینټیفیکیشن یا آئیډینټیفاید observation broad area نو observation چې مونږ خپل observe کوو observation باندې خو تاسو پوهیږئ چې خپل دا ریسرچ observe کوو یا پرابلم یا ټاپک چې مونږ کم سلیکټ کړی دی د دې observation خو دا به براډ ایریا وي براډ ایریا به داسې چې زه وګورم سپوز زما ټاپک دی یا illiteracy impact of illiteracy on مونږ به ووایو چې on peace یا زه به ویم on GDP د تاثیرات د بېسوادۍ په څه باندې په د افغانستان په GDP باندې دا د مونږ نو دا به زه صرف په افغانستان کې نه ګورم د دې observation به مونږ براډ اخلو آیا
د دې بېسوادۍ تاثیرات د امریکې په جی ډي پي څه شی و هغه به زه وګورم، د استرالیا څه شی په یورپ کې څه شی دی، په نیوزیلینډ کې څه شی دی، په انډیا او چاینا کې څه شی دی، بیا به راځم په افغانستان کې به زه وګورم چې په افغانستان کې څنګه کوي. نو په نورو هیوادونو کې براډ ایریا به زه سلیکټ کوم، ناټ نیرو ایریا مونږ بیا نو سلیکټ کولی. که چیرې مونږ براډ ایریا سلیکټ کړو نو دې ته مونږ یو قسم ریسرچ چې کنډکټیو او انډکټیو ریسرچ دي، رایټ. دویم مونږ سره دی پریلیمینری ډیټا ګیدرینګ یا انټرویو، دې کې مونږ چې انټرویوینګ یا لټریچر سروے یا لټریچر ریویو چې دا تاسو ته ما ډیټیل سره ویلی، امید دی چې پوهیږئ به پوه شوي به پې یاستئ. نو دریم مونږ سره دی پرابلم definition, research problem, right. نو دریم په ریسرچ پروسس کې چې دریم کم سټپ دی هغه پرابلم ډیفینیشن یا پرابلم آیډنټیفیکیشن، پرابلم آیډنټیفای کول چې د کم د څه شي د وجې نه دا ریسرچ څه کوم، څه پرابلم دی چې زه دا ریسرچ کوم. پرابلم خو به چاته ښیې که نه، که پرابلم نه وي او ته ریسرچ کوې نو د دې ریسرچ څه معنا ده، رایټ. سپوز زه ووایم چې د افغانستان په جی ډي پي باندې د بېسوادۍ تاثیرات زه داسې ووایم، نو دا زما پرابلم دی چې دا بېسوادي ولې ده، یا دا د ما پرابلم دی چې دا جی ډي پي ولې کمه ده، یا دا جی ډي پي چې کوم دی ولې دومره اثر انداز شوې ده. دغه پرابلم به زه ګورم دی، رایټ. څه پرابلم خو به وي که نه د بېسوادۍ. څلورم موږ سره چې کوم دی تیورټیکل فریم ورک. نو تیورټیکل فریم ورک دلته ډېر ایزي ویریبل کلیرلی آیډنټیفای اینڈ لیبلډ. منګه په دې کې ویریبل کلیرلی آیډنټیفای کوو چې د ما سره کم ویریبل دي، ما سره څونه ویریبل دي، 2 ویریبلز دي، 3 ویریبلز دي، 4 ویریبلز دي، 5 ویریبلز دي، او بیا هغه لیبل کول دي. لکه مونږ ووایو چې دا ډایرکټ ویریبل دی یو دا انډایرکټ ویریبل دی، لکه لیبل کول دا چې کوم دی مونږ وایو چې دی کې دا ډایرکټ ویریبل دی او انډایرکټ ویریبل دی، رایټ. نو دغه ته مونږ څه وایو تیورټیکل فریم ورک وایو. نو تیورټیکل فریم ورک چې کوم دی ډېر یو ایزي دی، دې کې مونږ د ویریبلز ریلیشنشپ ښیو، دې کې مونږ ویریبل آیډنټیفای کوو، دې کې ویریبل مونږ لیبلډ کوو. څلورم چې مونږ کوم ویلی جنریشن آف هایپوتھیسس. نو تا جنریشن آف هایپوتھیسس چې ته وایي آیډنټیفیکیشن مونږ دې کې کوو، د ویریبل په منځ کې کم ریلیشنشپ دی هغه ټیسټ کوو چې آیا دا کم قسم ویریبل دی یا د یو بل باندې اثر څه شی دی، ایکسپټ کوو یا ریجیکټ کوو. نو ویریبل ټیسټ کول، د ویریبل ریلیشنشپ ټیسټ کولو ته موږ څه شی وایو، دې ته موږ جنریشن اف هایپوتھیسس دی. او دا هایپوتھیسس چې کوم دی دا د سټیټسټیک یو ټول او ټیکنیک دی، رایټ. ټول او ټیکنیک دی په سټیټسټیک کې، په انفرنشل سټیټسټیک کې، رایټ. نو په دې ټول او ټیکنیک په ذریعه باندې موږ څه کوو، موږ دا ویریبلز ټیسټ کوو. نو پنځم نه بعد شپږم موږ سره چې دی چې کرنټي موږ وایو هغه د ریسرچ یا ساینټیفیک ریسرچ ډیزاین. ساینټیفیک ریسرچ ډیزاین ولې ورته وایو؟ ساینټیفیک ریسرچ ډیزاین ورته په دې وایو چې دا یو سیکوینس سره یو ترتیب شکل ورکړی شوی دی یا دا تجربې په دې باندې شوي دي او بیا ایکسپټډ شوی دی، نو ساینټیفیک طریقه. او بل داسې طریقه سرچ ډیزاین داسې چې هغه موږ د ځان نه ورکو، بیبي چې هغه مخکې چا اپلای کړی نه وي، په هغې باندې چا کار نه وي کړی. نو ساینټیفیک ریسرچ ډیزاین ورته داسې وایو چې په دې باندې مخکې چا خلکو سټډي کړې ده او چا انټروډیوس کړی دی او ویل نون دی، یو ښه طریقه ده د ریسرچ ډیزاین. نو دې ته ساینټیفیک ریسرچ ډیزاین ویلی شي.
څلورم چې کوم موږ سره دی ډیټا کلیکشن انالیسس اینڈ انټرپریټیشن. څلورم وم چې کوم پروسس یا سټپ دی موږ سره هغه ډیټا کلیکشن دی او ډیټا کلیکشن موږ په کم میتھډ باندې ډیټا کلیکټ کوو نو هغه موږ په دې ریسرچ ډیزاین کې وایو. دلته موږ ډیسیژن هلو بیا انالیسس کوو موږ او بیا انټرپریټیشن کوو. انټرپریټیشن دې ته وایي چې انټرپریټ کول موږ هغه ډیټا چې کلیکټ کړې ده هغه به په خپل ورډینګ کې مونږ ایکسپلین کوو رائٹ. او لاست ون ډیټیکشن hypothesis right research question answer and then your research is finished. نو دا مونږ سره کمپلیټ دلته دی دا هم ورکړي دي چې اتم د بعد نه هم رپورټ رائټینګ دی. رپورټ خو به ډیفینیټلی مونږ رائټ کوو چې مونږ ورته بیا په خپل ریسرچ کې څه شی وایو کنکلوژن وایو یا رپورټ پریزنټیشن مونږ هغه پریزنټ کوو او منیجریل ډیسیژن میکینګ چې آیا دا مونږ سجیشن چې ورته وایو چې دا ایکسیپټډ دی دا ریجیکټډ دی دا داسې دی دا ښه دی بد دی. نو دا ټول وګورئ ډیئرس دلته کمپلیټ ورکړی شوی دی د ریسرچ پروسس سټپ بای سټپ دی. مې بي چې زه تاسو نه د کوېشن وکړم په پیپر کې چې ایکسپلین یا جسٹ یا بریفلی ډیفاین ریسرچ پروسس بریفلی ډیزاین مختصر تعریف کړئ ریسرچ پروسس رائٹ. تاسو به ان شاء الله کوئ. نو دې کې موږ سره که فکر وکړئ کم یو سټپ دی 6 نمبر سټپ دی چې هغه تور رنګ لري د نورو په نسبت باندې. نو دا موږ دلته فردر ایکسپلین کوو. لکه موږ وایو چې د ریسرچ ډیزاین چې شته وایي یا ریسرچ ډیزاین موږ ولې وایو ډیټیل اباؤټ دی سټډي موږ وایو. میجرمنټس دي د فرست کالم کې موږ د پرپز آف د سټډي هدف د سټډي څه شی دی ایکسپلوریټری دی ډسکرپټیو دی هایپوتھیسس ټیسټینګ دی. ټایپس آف انویسټیګیشن وګورئ اسټیبلیشینګ کیجول ریلیشنشپ کو ریلیشنشپ موږ ته ښیي ګروپ ډیفرنس دی رینک دی کم یو دی. نو ټایپ آف انویسټیګیشن په دې باندې کیږي رائٹ. کیجول ریلیشنشپ کو ریلیشنشپ ګروپ ډیفرنسز رینج رائٹ. دا دویم موږ سره شو. دریم موږ سره ایکسټینټ آف ریسرچر انټرفیرنس minimal study events as they normally occur right manipulation and or control or simulation. دا ټول موږ سره څه شی دي د ریسرچ انټرفیرنس ما تاسو ته ویل کنټرول او منیپولیشن ما تاسو ته ویل سټډي سیټینګ کنټریوډ یا نن انټریوډ یو کنټریوډ دی یو نن انټریوډ دی دې باندې موږ خبرې کړې وي. میجرمنٹ اینڈ میئرس آپشنل ډیفینیشن دی آیټم دی سکیلنګ دی رائٹ یا چې کوم دی موږ کوډینګ وایو دا دی. نو دا ټول موږ ډیټیل سره مخکې تاسو ته ما ویلي وو. نو دغه کم پکچر چې کوم دی کم فګر 6.2 چې دی دا موږ ته ریسرچ ډیزاین ډیټیل سره څه کوي ښایي او ریسرچ ډیزاین کې موږ څه کوي دغه کمپلیټلی تشریح کوي چې دغه په ریسرچ ډیزاین کې دا خبرې دي. نو لاست چې کوم دی ډیټا کلیکشن میتھډ دی. نو ډیټا کلیکشن میتھډ چې ته ویلی شي observation انټرویو ده کویشنیر دی فزیکل میجرمنٹ دی رائٹ یا فیل فار ډیټا دی. دویم دی کې ډیټا انالیسز موږ وایو فیل یا ډیټا انالیسز فیل فار ډیټا goodness of data hypothesis testing. نو دن زمونږه دغه ریسرچ ډیزاین کې بیا د موږ دا ریسرچ ډیزاین چې کوم دی دا څه کېږي دا ختمیږي او د وم سټپ پروسس چې کوم دی بیا هغه شروع کېږي. پرپز آف د سټډي
पर्पस ऑफ द स्टडी पर रिसर्च डिज़ाइन के फर्स्ट एलिमेंट दे studies may be either explanatory in nature or descriptive or may be conducted to test hypotheses so to the studies may be نو ما تاسو ته ویلي چې پرپز اف د سټډي چې معنا ده چې دا سټډي پرپز څه شی دی ایکسپلورټری ده ډسکرپټیو ده ته ایکسپلور کول غواړي یا ډسکرایب کول غواړي رائټ یا چې کوم دی هایپوتھیسس ټیسټ یا ټیسټینګ هایپوتھیسس کول غواړي دغه ریلیشنشپ فایند آوټ کول غواړي چې دا آیا کوم قسم ریلیشنشپ لري کو ریلیشن دی یا د دې ویریبل په منځ کې د دې strong correlation there या चेकम दे negative relationship there या affected there या unaffected there या चेकम दे accepted there या चेकम दे rejected there right نو دغه مونږ ته سټډي پرپس ښایي چې آیا دا ته چې د په سټډي کې ایکسپلور کول غواړي ایکسپلور کول معنا ده چې ته نورم ایکسپلوریشن په دې کې وسیع کول غواړي یا چې کوم دی ډسکرایب کول غواړي بیانول غواړي یا چې کوم دی ټیسټینګ هایپوتھیسس کول غواړي نو دې ته پرپز اف د سټډي ویلی شي د دې نه بعد مونږ سره اوس پرپز اف د سټډي کې درې خبرې دي چې یو ته مونږه ایکسپلوریټري وایي ایکسپلوریټري چیز ته اوس ویلی شي نو ایکسپلوریټري باندې مونږ دې کې خبرې کوو An exploratory study is undertaken when not much is known about the situation at hand. Exploratory چې کوم دی undertaken اخیستل کړی شوې ده یا موږ داسې وایو په دې کنټینټس کې چې when not much is known about the situation in hand چې ډېر خلک په دې باندې مچ لیول لکه په ډېر سطح په ایکسټینډډ سطح یا په ډېر سطح خلک په دې باندې نه پوهېږي تاسو ته ما ایکسپلین کړي وو د کووډ-19 اگزامپل مې درکړی و چې خلک په دې باندې په غټه سطح باندې په ډېره توګه باندې نه پوهېږي داسې حالاتو کې or no information is available on how similar problem or research issue have been solved in the past. Yeah, no information is available. Information موجود نہیں right on how similar problems or research issues have been solved in the past. Yeah, this is نور معلومات نه چې دغه د ریسرچ علم د دې مونږ سره نه چې دغه په پاست کې څنګه حل کړی شوی وه رایټ لکه دا کووډ-19 تاسو زه ووایم د دې چاته انفارمیشن نو چې دا څه رقم ته کنټرول کولی شي یا په پاست کې څه رقم کنټرول کړی شوی وه په فرست ټایم راغلی ده نو دا an exploratory study a preliminary work need to be done to again familiarity with the phenomena in the situation نو په ایکسپلورټري سټډي کې مونږه ضرورت چېسته لرو ضرورت مونږه پریلیمینري ورک نیډس دی هغې ته ضرورت لري اینډ ټو بی ډن اګین فیمیلیریټي پریلیمینري ورک دې ته ویلی شي چې هغه خلک ایز ا لیټریچر ریویو بیا خلک استفاده کړي زه تاسو ته وایم چې په کووډ-19 باندې خلکو کومه سټډي وکړله نو هغه خلکو دا کېښودلی شوه که بیا کووډ-19 یا موږ داسې وایو پینډمیک راغی رایټ دغه بیماري یا دا مرض یا وبا چې کوم دی که بیا راغله نو خلکو په دې ریسرچ کړی دی نو دا به په پاست کې به پرته وي نو خلک بیا د دې نه څه اخیستلی شي د دې نه فایده اخیستلی شي دا مطالعه کولی شي او د دې مخنیوي او کنټرول دپاره اسانه راوستلی شي لکه اوس خو آلموسټ 1 year کمپلیټېډ دی رایټ آلموسټ 8 months وشو 8 نه ډېر وشو تقریبا 2019 کې دا بیماري راغلی ده تر ننه پورې دوام لري نو دغې که بیا چې ته راغله نو د دې کنټرول به بیا ډېر څه شي آسان به شي ولې ویکسینیشن به هم دې دپاره راشي د دې نالج به هم راشي د دې کنټرول طریقې به هم راشي د دې نه به ځان ساتلو طریقې هم راشي نو د دې ته پریلیمینري ورک نیډس دې ته ویلی شي ټو بی ډن ټو گین فیمیلیریټي چې خپل ځان د فیمیلیریټي یا د فیمیلیریټي اخیستلو دپاره چې کوم دې دپاره د لیټریچر ویو یا پریلیمینري ورک ته ضرورت دی
with the phenomena in the situation. No, daga phenomena daga halato ke daga jede padi yo phenomena da was COVID-19 chi gam de de para manga comprehensive word kuku no da khpale familiarity da para of the study explore kawalo da para. Some quantitative studies were data collected through the observation or interview or exploratory in the nature. So some qualitative studies were collected through observation or interview or exploratory in nature. بعض خلک وایي چې د experimental research دې ته وایي چې موږ د دې ډیټا صرف د observation په ذریعه باندې کلیکټ کولی شو او د انټرویو په ذریعه باندې څه کولی شو کلیکټ کولی شو رایټ نو موږ استاد ته ووایو که د COVID-19 باره کې موږ څه کولی شو داسې سټډي کول غواړو چې هغه ایکسپلوریټري ریسرچ وي نو هغه موږ انټرویو په تھرو باندې کوو چې انټرویو په تھرو باندې دې څنګه مخنیوی موږ کولی شو په دې باندې ډېرې خبرې به کېږي how we can control this disease right کم کرنٹ پینامنا چې دا څنګه کنټرول کولی شو نو دې ته موږ د ډېرې خبرې دي چې یو تاسو صابون سره لاسونه مینځئ یو تاسو چې کوم دی ډسټنس په 6 feet ډسټنس ساتئ او بل موږ ته دا وایي چې تاسو ماسک یوز کوئ موږ ته وایي چې تاسو داسې یو سوشل ګیدرینګ مه کوئ رایټ یا فیملی ګیدرینګ ډېر مه کوئ یا تاسو چې کوم دی ډېر اوزي راوځئ مه انټرټاینمنټ دپاره رایټ دغه موږ ته څه راکړي دي دغه انټرویو په تھرو باندې موږ اخیستلی شو څه کولی شو کلیکټ کولی شو سم qualitative نو دا qualitative questions دي څه quantitative question دي او څه qualitative questions دي نو دا موږ سره د exploratory research د دې نه بعد موږ انشاءالله بیا بل ډسکس کوو